बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों प्रीवियस लेक्चर के चूँकि तासु ته پته چې ما انټروډکشن کړو د دې سیریز چې موږ بس سره ریکارډ کوو فزیولوژي اف د هارت باندې موږ لیکچر سٹارټ کړو او بیا ما د انډوکارډیم سټرکچر ایکسپلین کړو چې انډوکارډیم څنګه جوړ دی او ارینجمنٹ څه دی او سو لیئرز دی وغیرہ وغیرہ دا ټول خبرې کړې مې ټیک شو اوس دې لیکچر کې ډیسکس کوو ان شاء الله د مایوکارډیم سټرکچر مایوکارډیم څه شی دی او د سټرکچر څه دی څنګه جوړ دی دا ټولې خبرې به کوو دلته ما لږ شانتې نوټس لیکلي دي اډوانس کې لږ شانت نوټس هم دا نوټس به موږ راخلو او دلته به ډایګرام کې ریپرزینټ کوو او بیا به دا ډایګرام موږ دلته اچو چې پریویس ډایګرام سره موږ ان شاء الله لیئرز اف د هارت ریلیټ کوو صحیح شو نو مایوکارډیم داسې شی زه لیکم دلته مسکولر لیئر اف د هارت مسکولر thick contractile layer of heart اوکے څه ورسې اوس د الفاظ ایکسپلین کول دي مسکولر والی ځکه چې ټول مایوکارډیم مسلز نه جوړ دي کم مسلز دي کارډیک مسلز thick والی ځکه چې انډوکارډیم او اپیکارډیم نری نری دي خو مایوکارډیم thick layer دی او کنټراکټایل ولې ځکه چې دا کنټراکشن د په دکې سمپل به ویم په دکې کنټراکټایل فیلامنټس دي کنټراکټایل فیلامنټس هغه اکټین او مایوسین فیلامنټس چې ورته وایي هغې ته موږ وایي کنټراکټایل فیلامنټس نو په مایوکارډیم کې دغه کنټراکټایل فیلامنټس دي او دا thick layer دی او کنټراکټایل فیلامنټس چې کوم دي هغه په مسکولر ټیشو کې نو دې مایوکارډیم ته موږ وایو اټ از د مسکولر thick contractile layer of the heart صحیح شو دا د ډیفینیشن شو ټیک شو دا بل ډیفینیشن کوم لیئر دی اټ از د لیئر ان بټوین اپیکارډیم اینڈ انډوکارډیم پیږی که نه د انډوکارډیم او د اپیکارډیم په منځ کې د هارت یو لیئر دی چې هغې ته موږ وایو مایوکارډیم او دته مایوکارډیم ولې وایي ځکه چې دا مایو لفظ دی د مسل او کارډیا وي هارت ته کارډیا وي هارت نو د هارت چې کوم د مسلز والا لیئر دی هغه لیئر ته موږ وایو مایوکارډیل لیئر یا مایوکارډیم ٹھیک شو ها دا د څه نه جوړ دی دا جوړ دی د کارډیک مسلز نه زمونږ په باډي کې درې قسمه مسلز دي سموث مسلز کارډیک مسلز او سکیلیټل مسلز سکیلیټل مسلز هغه دي چې سکیلیټن سره ټچ دي تاسو پیژنئ کارډیک مسلز هغه مسلز چې هغه زمونږ په زړه کې دي هغه زمونږ زړه جوړوي زمونږ د زړه کنټراکټایل یونټ هغې ته موږ وایو کارډیک مسلز نو کارډیک مسلز او سموث مسلز او سکیلیټل مسلز کې 10-15-20 فرقونه ما ویلي دي الریډي زما په ټاپ لیسن فار یو چینل کې شته دی هلته لاړ شئ مسل فزیالوجي او مسل اناټمي سرچ کوئ نو هلته شته دی هلته ما په مسلز کې فرقونه ویلي دي هغه ځای نه لږ شانتې پک کوئ او وګورئ او د مسل سټرکچر لږ وګورئ ضروري دی ښه کارډیک مسلز باره کې یو څو خبرې یو څو اهم خبرې او همدغه اهم خبرې به موږ دلته ډایګرام کې ریپرزینټ کوو نمبر 1 خبره د کارډیک مسلز باره کې دا ده چې کارډیک مسلز آر سپیشلایزډ مسلز سپیشلایز مسلز ځکه چې د سکیلیټل مسلز او د سموث مسلز نه کارډیک مسلز الګ دي کارډیک مسلز بیل پراپرټیز دي composed of network of interconnected cells interconnected نه مراد دا چې دوی یو بل سره کنیکټډ دي ٹھیک شو کارډیو مایوسایټس د زړه د مسل سیلونه کارډیو مایوسایټس ٹھیک شو کارډیک مسلز چې د کوم مسل سیلز نه جوړ دي هغې ته موږ وایو کارډیو مایوسایټس او دا کارډیو مایوسایټس ټول یو بل سره انټر کنیکټډ دي دا ځکه خو زمونږ زړه ټول په یو ځل کنټریکټ کېږي او ریلیکس کېږي یو خبره دویمه خبره که د زړه یو ځای دی وچېړه چې هغه کنټریکټ هغه ډیپولرایز دی کو لنډو الفاظو کې به دا ویم که د زړه لږ ځای دی ډیپولرایز کو نو بیا ټول زړه ډیپولرایز کېږي ولې ځکه چې دا سیلز ټول یو بل سره انټر کنیکټډ دي دا لفظ یاد ساتئ
cells are connected through intercalated discs. Intercalated disc ٹھیک شو د پوینټ دلته پرې دی او اخري پوینټ لراشي cells are branched. زمونږ په بدن کې زمونږ د زړه سیلونه داسې سیلونه دي چې د هغې خاښونه دي. فار ایگزامپل دا لاس سیل دی او دای خاښونه دي نو داسې سیلز دي تقریبا بوکس که چېرې تاسو وګورئ د زړه د مسلز چې کوم سیلز دي هغه څه داسې دي. ٹھیک شو او بیا دلته بل سیل سوري او بیا داسې د برانچز داسې تاسو ګورئ داسې ٹھیک شو. زه به دلته یو اهم پوینټ ایکسپلین کوم دا خپلو کې داسې بیا دلته نور داسې که نه جست ډایګرام جوړو چې ځان پوهېږو داسې دا دې سره کنیکټ داسې موږ وایو د دې مسلز د کارډیک مسل چې کوم سیلز دي د هغوی باقاعده برانچونه دي. ټیک شو ښه دا ځینې به زه لږ ایکسپلین کوم چې دا څه شی دي او دا یوني نیوکلیټډ دي. په هر یو مسل کې خپل یو په هر یو سیل کې یو سیل کله کله پکې د یو نه زیاته وي خو یو سیل دا یوني نیوکلیټډ دي او بل دا هم سټرایټډ مسلز وغیره ټولې خبرې به کوو نو دا سیلز دي. اوس د دې سیل او د دې سیل په منځ کې دلته ګیپس دي. ٹھیک شو داسې دلته هم ګیپس وي دا یو ځای ایکسپلین کوم دا ګیپس دی گیپس ته موږ وایو انټرکیلیټډ ډیسکس. ٹھیک شو ها دس از کالډ انټرکیلیټډ ډیسک. صحیح شو. اوس ګورئ ښه که چېرې زه دا یو سیل وچېړم نو دا یو سیل د سره کنیکټ دی تھرو انټرکیلیټډ ډیسک نو دې سیل نه به پوټینشل دلته ځي د دې سیل نه به پوټینشل هلته ځي د هغې نه به هلته ځي او داسې په میلیون سیلونه به ټول یو بل سره کنیکټډ دي او یو بل سره یو شان به ډیپولرایز کېږي. د دې انټرکیلیټډ ډیسک او د دې ګیپ جنکشنز د وجې د انټرکیلیټډ ډیسک کې څه دي دا اوس یو کولاو دلته ډایګرام جوړو ښه وګوره ورته دا داسې او دا دې اړخ ته داسې. ٹھیک شو دا داسې شی دی انټرکیلیټډ ډیسک. په دې انټرکیلیټډ ډیسک کې رائټ نمبر 1 خو دا دی چې دا اډهیرین او ډیسموسومز دي. اډهیرین پروټینز دي چې داسې دا سیل دې سیل سره داسې کلک کنیکټ کوي داسې یو خبره. دویمه خبره دا ده چې په دې کې ډیسموسومز او ګیپ جنکشنز دي. ګیپ جنکشنز نو ګیپ جنکشنز هغه الکتریکل وینډوز دي. الکتریکل وینډوز زه به دې ته ولیکم ګیپ جنکشنز. ٹھیک شو د دې الکتریکل وینډوز او د دې ګیپ جنکشنز په تھرو سیلز یو بل سره پوټینشلز ایکسچینج کوي. ٹھیک شو د دې نه کرنٹ هلته ځي د هغې نه کرنٹ دلته راځي نو دا هغه پخوا چې کوم کورونه به وو ګاونډیان به وو د یو ګاونډي او د بل ګاونډي د کور په دیوال په منځ کې به وړه کړکۍ وه او زنانه به ګپې شپې لګولې رایټ نو داسې دې ته موږ وایي ګیپ جنکشنز دې ته الکتریکل وینډوز وایي. نو ګوره که چېرې دې سیل ته پوټینشل رالی پوټینشل به ایکسپلین کوو که دې سیل ته پوټینشل رالی نو دا پوټینشل دې ځینه کیری کېږي د دې ګیپ جنکشنز په تھرو پوهېږې که د دې ګیپ جنکشنز په تھرو دا کرنٹ دلته ځي نو دې سیل که څه مسله راله نو دا ګاونډي به ترې خبرېږي فوراً به خبرېږي نو دا د یو بل سره د پوټینشل د ایکسچینج کولو دپاره ګیپ جنکشنز دي. نو په دې انټرکیلیټډ ډیسکس کې ډیسموسومز دي اډهیرینز پروټینز دي ډیسموسومز دي او ګیپ جنکشنز دي. ٹھیک شو نو دا کارډیک مسلز چې کوم دی په دوی کې دا انټرکیلیټډ ډیسکس دي او دې نه علاوه تاسو ته په دې وینډو باندې په سایډ باندې پکچر ښکاري دی. پکچر کې به زه د هغې تصویر ورکوم تاسو وګورئ
چې څنګه ارینجمنٹ دی یار تاسو ته بخکاری په سکرین باندې ټیک شو ها cells are connected through intercalated discs. The discs contain gap junction desmosomes and adherins. Muscles are not organized in tubules. Muscles are not organized in tubules ना मुराद दारे तاسو ته چې ما کله د skeletal muscle structure explain کړی دی هغه څه داسیو چې کچاري موږ یو skeletal muscle وګورو ٹھیک شو نو دا skeletal muscle دی دا پکې دنه muscle fibers دي ٹھیک شو بیا په دې fibers کې دنه myofibrils دي ٹھیک شو داسې او بیا په دې کې دنه بیا هغه اکټین مایوسین فیلامنټس داسې دا سټرکچر په سکیلیټل مسلز کې دی دا سټرکچرز په کارډیک مسلز کې نشته دی نو ځکه موږ وایو مسلز آر ناٹ ارګنایزډ ان ټیبیولز په مسل کې دنه په کارډیک مسلز کې دنه دا قسمه ټیبیولز نشته دی ٹھیک شو نو دا سکیلیټل مسلز کې دي نو کارډیک مسلز کې دا قسمه ټیبیولز نشته دي د کې ټیبیولز نشته دي کې فایبرز دي رائټ او پاغه فایبرز کې دنه دا سیلز دي ټیک شو بل the cardiac muscles contain sarcomeres and striations او sarcomeres شه دي دا ما پاغه چینل کې ویلي striations شه دي تاسو کو ګورئ دا مسل کب تاسو مایکروسکوپیکلی وګورئ او هغه اخیری هغه کنټرکټایل یونټ ته ځان ورسوي نو پاغه کې یو داسې دی چې یو پروتین دلته یو پروتین دلته ٹھیک شو دې دوانو ته ډاکټران وایي زد لاین په دې زد لاین په مینس کې چې کوم دی نو سنری پروتینز دي چې هغه ته موږ وایي اکټین فیلامنټس او سپیډ پروتینز دي چې هغه ته موږ وایي مایوسین فیلامنټس اکټینز اینڈ مایوسینز داسې ٹھیک شو نو د دې دو زد لاینو په مینس کې چې کوم یونټ دی دې ته موږ وایي سارکومیر ٹھیک شو نو د دو زد لاین په مینس کې چې کوم کنټرکټایل یونټ دی کنټرکټایل نه مراد دا دی که دې ته پوټنشل ورسي نو دا زد لاین دې اړخ ته راځي دا زد لاین دې اړخ ته راځي نو په لکونو په کروڑونو سارکومیر چې د سراجوخ شي نو مسل شي کنټریکټ شي دا ما ایکسپلین کړی دی مسل فزیولوژیکل ته ما ایکسپلین کړی ٹھیک شو ها نو په کارډیک مسلز کې سارکومیر زم شته او دا لاینونه نه دا مایوسین فیلامنټس اینڈ دا اکټین فیلامنټس داسې نو دوی یو قسمه لکیری وایټ اینڈ ډارک بینډز جوړوي چې دې ته موږ وایو سټرایشنز دا ملاټ شایل تشتری مالک جوړ کړی دی ایکسپلین کړی مې دی نو په کارډیک مسلز سټرایټډ دي striated muscles دي ښه او skeletal muscles هم striated دي smooth muscles non striated دي cardiomyocytes are static cells نه مراد ده چې cardiomyocytes چې کوم دي د زړه د muscle سیلونه د پځې ولاړی موومېنټ نه کوي بل خبره densely vascularized نه مراد ده چې په مایوکارډیم کې blood vessels ډیر زیات دي دا به ایکسپلین کوم او سالته ډایګرام کې ان شاء الله په مایوکارډیم کې بلډ ویسلز هغه کورونری آرټریز چې هارت ته رادننه کیږي او هارت ته بلډ ورکوي چې ته کله په مایکروسکوپیک لیول باندې دا وګورئ نو په دې کې سم ډیر کیپیلریز پراته نو ځکه موږ وایو مایوکارډیم از ډینسلی واسکولرایز سم ډیر blood vessels دي پکې بل contraction of the muscles are initiated by a pacemaker څه ته وایي ٹھیک شو هغه موږ وایي ټرانسفارمر ٹھیک شو ټرانسفارمر نه بجلی راځي کنه د قرانګه زمون په زړه کې یو ټرانسفارمر دو ټرانسفارمر لګېدلی دي چې هغه ته موږ وایو پیس میکرز یو اس ای نوټ دی یو ای وی نوټ خدا ای وی نوټ ته موږ پیس میکر نه وایو اس ای نوټ ته پیس میکر وایو ځکه چې پیس میکر ډیر کرنٹ کریټ کوي نو چې کوم کس ډیر کرنٹ کریټ کوي دا غنوم بالو هغه ته موږ وایو اس ای نوټ نو اس ای نوټ په زړه کې یو د بجلی د پیدا کولو یو ټرانسفارمر دی چې هغه ته موږ وایو پیس میکر لکه فار ایگزامپل زه دلته لیکم اس ای نوټ دا به زه ایکسپلین کوم ان شاء الله ښه ټینشن مه کوه اس ای نوټ نو ګوره د زړه دا مسلز الله تعالی زمونږ په زړه کې د خپل ځان نه د بجلی پیدا کولو یعنی کرنٹ یعنی ایکشن پوټنشل پیدا کولو صلاحیت یې خیر
دا په اس ای نوټ کې دی، دا په ای وی نوټ کې دی، دا په پرکنجي فایبرز کې دی، دا د زړه په مسلز کې شته دا پراپرټي. زمونږه زړه په خپل بجلی پیدا کوي. ٹھیک شو، دې ته وایي ریدمسټي. خبره پوه شوې؟ دا به ایکسپلین کوم بعد کې مسلز د کارډیک د مسلز پراپرټیز به ایکسپلین کوم به ورته هغې کې ویم. دې ته وایي ریدمسټي، خپله بجلی پیدا کوي. نو دا پراپرټي په مسلز کې هم د زړه شته او د بجلی د زړه په کنډکشن سیسټم کې هم شته. نو که د زړه نه موږ د کنډکشن سیسټم وباسو هم د زړه په مسلز کې لږ لږ کرنټ پیدا کېږي خو ډېر کم وي، او کنډکشن سیسټم ډېر تیز کرنټ پیدا کوي. ټیک شو. نو د زړه مسلز چې کوم کنټریکشن کوي دا کنټریکشن د دې پیس میکر د وجې کوي. که دا پیس میکر ته موږ وباسو نو د زړه مسلز به لږ شان ټایم له کار کوي، بیا به ودري. ٹھیک شو. ځکه خو وایي که ایس ای نوټ فایر بند کو نو زړه به دې ډېر سلولی کنټریکټ کېږي او آهسته آهسته په مزه مزه به کار پرېږدي وبدري. رائٹ. نو د زړه مسلز چې کوم کنټریکشن کوي هغه د پیس میکر د وجې کوي، دا به ایکسپلین کوو. او سیلز آر برانچ. نو دا خبره چې د زمونږ د زړه د مسلز چې کوم سیلونه دي هغه برانچ دي. دا وګورئ دا برانچونه دي او ټول برانچونه یو بل سره کنیکټډ دي تھرو انټرکیلیټډ ډیسکس. ٹھیک شو. نو دا لږ شانتي نوټس د زړه د مایوکارډیم باره کې. او بله خبره که تاسو دلته وګورئ پلیز، نو د ایټریم چې کوم مایوکارډیم دی هغه لږ تھن دی او د وینټریکلز چې کوم مایوکارډیم دی هغه تھک دی. دا خبر یاد ساتئ ښه. د ایټریم چې کوم مایوکارډیم دی هغه تھن دی او د وینټریکلز چې کوم مایوکارډیم دی هغه تھک دی. نو چې چرته مسل زیاتی هلته به پوټینشل هم زیاتی، هلته به کنټریکشن پاور هم زیاتی، ځکه خو د وینټریکلز کنټریکشن پاور زیات دی. ٹھیک شو. ښه، دا خبره وشوې چې دلته مایوکارډیم لږ تھن دی، دلته مایوکارډیم لږ تھک دی. دا مو شو. اوس داسې کار دی چې د زړه کې چې دا کوم مسلز دي د دې ارینجمنټ څنګه دی، زړه په کومه طریقه کنټریکټ کېږي. داسې نه ده چې ټول زړه په یو ځل کنټریکټ کېږي او ریلیکس کېږي، داسې نه ده. لومبی ایټریا کنټریکټ کېږي، په دغه ټایم کې وینټریکلز ریلیکس کېږي، بیا وینټریکلز کنټریکټ کېږي، ایټریا ریلیکس کېږي. نو فرست اپر چیمبرز کنټریکټ then lower chambers contract. دا څه فینومینا ده، دا به ان شاء الله د بعد کې به کنټریکشن ایکسپلین کوم. د دې مسلز ارینجمنٹ څنګه دی، رائټ. نو د دې مسلز د ارینجمنٹ د لپاره به دلته یو وړوکیشن ډایګرام کې دا ریپرزینټ کما. فار ایگزامپل هارت بدلته جوړ کو. تاسو کنسیډر کړئ چې دا زمونږ هارت دی. ٹھیک شو. دې کې چې کوم مسلز دي په دریو طریقو دې مسلز ارینجمنٹ کړي، په دریو طریقو. څنګه په دریو طریقو؟ سم مسلز پکې داسې ارینج دي. ٹھیک شو. دې ته موږ وایي لانګیچیوډنل. دا زده کړئ، دا انتهایی ضروري دی. longitudinal some muscles زمونږ په دې زړه کې horizontal arrangement کړی دی. بس ٹھیک شو. دې ته موږ وایي horizontal layer. پکچر به تاسو ته ښکاري په دې ویډیو کې سایډ ته horizontal layer. او some muscles داسې طریقې سره ارینج دي چې هغوی داسې ارینجمنٹ کړی دی، داسې. او بیا د ventricles muscles داسې. خبره پوه شوئ که نه؟ نو دې ته موږ وایو circumferential layer. صحیح ده؟ داسې. نو ګورئ تاسو کچری یو ویډیو وګورئ او د هارت کنټریکشن وګورئ، نو دا زړه داسې کنټریکټ کېږي، داسې دې طریقې سره کنټریکشن کوي، داسې نه کوي، داسې کنټریکشن کوي. رائټ. تاسو ویډیو وګورئ، دا به تاسو وګورئ، نو زړه داسې هم کنټریکټ کېږي، داسې هم کنټریکټ کېږي او وینټریکلز داسې راښکي. رائټ. نو دا فایبرز دا سرکمفرنشیل فایبرز وینټریکل داسې بوزي کنټریکشن کې، دوی داسې بوزي او دای داسې بوزي او دغه سنتي ایټریا هم. نو درې قسمه ارینجمنٹ دی د دې مسلز، د کارډیک مسل د فایبرز. نمبر 1 دی
longitudinal fibers action څه دی shortening of heart ٹھیک شو longitudinal fibers د سره سي ارنج دي چې کله مسل کنټریکټ کیږي نو زړه دسي شي نو دې ته موږ shortening of heart horizontal چې کوم fibers دي یا circular چې کوم fiber دي horizontal هم دي او دا د زړه نه دسي تو دي کنه غیر چاپیره تو دي فار ایگزامپل دا heart ته دا longitudinal fibers دا circular fibers یا horizontal fibers د horizontal fibers ته موږ circular هم وایو circular fibers د دوی د کنټریکشن څنګه طریقې دوی radial shortening کوي radial shortening تاسو پیږئ radial shortening څه ته وایي radial shortening دی ته وایي چې دنه دی دا داسې کو فار ایگزامپل دې نه کیمرا اچو کیمرا او دنه ventricle ګورو نو دنه ventricle بس موږ داسې ٹھیک شو ها دا ventricle دا په ventricle کې هغه کم فایبرز longitudinal fibers دا او دا غیر چاپیرا circular fibers ٹھیک شو چې کله کنټریکټ نو ventricle به زموږ داسې شي داسې څه چلو شو ریډیس کم شو ریډیل شورټننګ ریډیس کنه دا ریډیس کم شو وړوکی شو او لینث کم شو رائٹ نو تاسو کتل چې کله دا فایبرز کنټریکټ شي نو وړوکی شي هارت او چې کله هوریزونټل فایبرز کنټریکټ شي نو زړه دننه نه تنګ شي نو دا د دې اکشن دی او چې کوم سرکمفرنشیل لیئر دی دوی څه کوي دوی سرکمفرنشیل شارټنینګ کوي تبولیکم شارټنینګ اف د تبولیکو اپساید ډاون یا superior inferior shortening د تمونږ radial shortening او د تمونږ circumferential shortening تاسو ته ما وخت ویل چې زړه څنګه کنټریکټ کیږي زړه داسې کنټریکشن ټایم کې تاسو ویډیو ګورئ سره لګ راتاو شي چې راتاو شي نو دا ventricle داسې شي نو دا سرکمفرنشیل اټریا داسې راځي او ventricles داسې کنټریکټ کیږي نو دا د سرکمفرنشیل فایبرز د وجې دي چې په دې کې دا مسلز داسې ارینجمنٹ کوي ټیک شو اوس که چېرې موږ دا مایوکارډیم راوالو او دلته یې ور واچو نو دا به زموږ مایوکارډیل لیر شي تاسو ګورئ که نه دا زموږ مایوکارډیم دا چا سره ټچ دی انډوکارډیم سره ټچ دی ٹھیک شو اوس په دې کې دا فایبرز به څنګه وي دا مسل فایبرز ایزی دی دا زمون سره زه به فایبر جوړ کړم دا longitudinal fibers داسې صحیح ده longitudinal fibers the muscles دی وزیوم داسې longitudinal fibers بیا کوم لیر دی ورپسې circular fibers دی خو به داسې تاویږي که نه نو داسې به یې circular fibers صحیح ده circular fibers او بیا هغه فایبرز چې هغه 60 ډیګري سره ارینج دي څومره ډیګري سره 60 ډیګري سره ارینج دي هغې بیا داسې دا سرکمفرنشیل فایبرز چې کوم دي دي نو دا زمونږ مایوکارډیم شو داسې ښه بیا د دې مایوکارډیم هم درې لیرز دي نمبر 1 دا مایوکارډیم بیا دا مایوکارډیم بیا دا مایوکارډیم نو مایوکارډیم سو پارټس شو نمبر 1 انډوکارډیل مایوکارډیم رائٹ یا انر مایوکارډیم دلته به ولیکو کوم ځای کې ولیکو دلته به ولیکو inner myocardium دا middle myocardium او دا outer myocardium خیال هم دی this is outer myocardium نو مایوکارډیل فایبرز هم په چونکې د دریو لیرز کې ارینج دي نو انر مایوکارډیم شو
मिडल मायोकार्डियम شو او اوټر مايوکارډیم شو. یو ایمیج به یو ډایګرام به ان شاء الله به موږ په اخره کې جوړو چې کله ایپیکارډیم ډیسکس کوم بیا به یو بل ډایګرام جوړو د ټوله خبرې به کې وراچو یاد ساتي. نو دا شو د مايوکارډیم باره کې لږه شانتي خبرې مې راته وکړې. دا لکشن نوټس structure of muscles, arrangement of fibers and layers and division of myocardium, inner myocardium, middle myocardium and outer myocardium. ٹھیک شو. نو د زړه دوه لیئرز موږ ډسکس کړل انډوکارډیم اینڈ مایوکارډیم. بل لیکچر کې به ان شاء الله موږ ډسکس کوو ایپیکارډیم او دا غ لیئرز. صحیح شو.